بسم الله الرحمن الرحیم. ما سونه پښتونخوا سره زه یم شبیر جان. دا ټایم موږ موجود یو یونیورسيټي روډ چې کوم مین کانال روډ د یونیورسيټي ټاون پېښور دې کې موجود یو. لکه څنګه چې تاسو ته پته وي چې په هر علاقه په هر آبادي باندې چې په کوم ځای باندې نهر تیر شوي د آبادي په منځ کې نو هغې په بوت سایډ باندې چې کوم دی هغې باندې پروټیکشن وال یا چې کوم دی پروټیکشن پایپ لګېدلی وي. نو په دې ځای که زه خبره وکړم دې ټایم مونږ په چې کوم روډ باندې موجود یو. نو په دې باندې تقریبا 10 سے 15 چې کوم دی هغه پرایمري میډل اینډ های سکولز چې کوم دی موجود دي چې هغې ته په ګڼ شمېر باندې چې کوم دی ماشومان هر ټایم راځي او دې سره سره په دې باندې پرایویټ یونیورسټیز هم او کالجز هم په دې باندې موجود دي. خو د بده مرغه په دې روډ باندې چې کوم پروټیکشن پایپ تاسو کتلی شي چې اپوزیټ سایډ زما کوم دی هغه پروټیکشن پایپ څه ناڅه پاتې شوی دی او دې سایډ نه چې کوم د آبادي په دې باندې په زرګونو کورونه دلته آباد دي. نو دې پروټیکشن پایپ چې کوم دی هغه په هره ورځ او د شپې ماښام هر ټایم کسان راځي دا پایپ کټ کوي خو تر اوسه پورې څه مخنیوی ونه شو. نو په دې باندې څو ځلې د دې علاقې چې کوم مشران دي معززین دي ناظمین دي هغې بار بار چې کوم د اریګیشن ډپارټمنټ ته سوال زاری او محنتونه وکړل خو هغې تر اوسه پورې هم په دې باندې څه عمل ونه کړو. ځکه چې که تاسو وګورئ نو په دې باندې تقریبا د 2 نه تر 5 پورې کسانو چې کوم دی هغه ډیوټي وي چې هغه د دې پروټیکشن او د دې نهر ته څوک نقصان ونه رسوي هغه خو هغه اوس په ګراوند باندې هیڅوک هم موجود نشته. په دې ولې به موږ د دې علاقې د خلکو نه هم خبرې اترې اورو. السلام علیکم. زما نوم غلام سخي دی. دا چې کومې جنګلي دلته ټوله اسمار وړي دي ماشومان هم پروزي. بله ورځ هم دغه ځای کې یو ماشوم پرېوتو دلته یو مشر و د هغه ورته خیال شو ور ټوپې کره وویستو. دا زموږ دپاره ډېره غټه خطره جوړه ده. بوډاګان هم راځي هلته کینې خیال یې نه وي دی نیر ته پروزي. نو پکار دی دې غم وشي دې احتیاط دپاره ډېر ښه شي خو بس د اسمار وړي دي یاره اطلاع رسېدلی خو تر اوسه پې چا ایکشن نه دی اخیستی. ډپټي هم د پې هغې خپله ډپټي نه ورکوي. د دې ځای نه واله تر هغه ځای پورې ټولې جنګلې تللي دي خو دا د اکسیډنټ خطره هم دلته کې اکثر ماشومان هم روزي. نو ډېره لویه مسله موږ ته جوړه دې ځای ته. مرګورو که تاسو ته وګورئ په دې کې دا کومې جنګلي چې لګېدلي په دې باندې اریګیشن یو ډېر غټ پروجیکټ و په لاس کې پیسې پې لګېدلي دي. په دې کومې چې دا ګریل تاسو ته ښکاري صاحبه الله ګوارې چې موږ هر یو دروازه ټکولې ده ورته ویلي چې اسماران د شپې روزي او دا ټولې جنګلې یوړې ټول نه غټه خبره شبیر صاحب دا مخامخ ستنه وګورئ دا غټه ستنه دا ستنه یې مړې ده. په دې باندې موږ ډي اس پي عمر صاحب سره ناست یو اس ایچ او سره پې ناست یو تاڼې ته تللي راغلي یو اریګیشن والا ته مې وینا کړې ده خو الله قسم چې په دې څه ایکشن نه دی اخیستلی شوی. کومه دلته چې دا سیفټي شوې دا صرف زموږ لپاره سیفه شوې ده. په دې باندې څه مخنیوي ونه شو. اکثریت زه ګورم موږ پې خپله د شپې هم راوتي یو. په دې باندې موږ باقاعده ډپټیانې کړي دي د شپې 2 بجې 3 بجې دلته کې موږ راغلي یو. په دې باندې میټینګونه شوي د علاقې چې کوم چیرمین دی ناظم صاحب هغه هم پې موږ خبرې کړي دي. خو دې ښه چې په دې باندې سرکاوي نه کېږي. دا خو ټول سکولونه دي په دې باندې یاره زیات نه زیات په دې علاقه باندې د 560 نه زیات سکولونه دي. این سی ایس یونیورسټي ده دا خو زموږ سیفټي لپاره شوي دي صاحبه. دا کومې حادثې چې کېږي الله مکه په دا خو ډایرکټ نیر دی نیر ته لړه کېږي او نیر هم دومره جوړ شوی دی چې د هغې نه به انسان کله ژوندي نه روځي صاحبه. نو مهرباني وکړئ چې په دې رکاوي وشي.